بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، زه تاسو ته نن یو داسې وظیفه بیانوم چې ستاسو څومره د زړه شرعي حاجتونه مرادونه دي او هغه نه پوره کیږي، نو انشاءالله په دې وظیفې کولو سره به الله پاک ستاسو ټول شرعي حاجتونه مرادونه پوره کیږي. یعنی تاسو غواړئ چې زما لور خور ده د هغې د په ښځې کې رشته وشي، یا مثلا تاسو د بهر تلو کوشش کوئ هغې کې رکاوټونه راځي، یا مثلا تاسو نوکرۍ ته بار بار اپلایانې کوئ خو په هغې کې منځ کې رکاوټونه وي، نو په دې وظیفې کولو سره به انشاءالله الله پاک ټول رکاوټونه لرې کړي او ستاسو د زړه د حاجت به انشاءالله الله پاک په دې وظیفې سره پوره کړي. زما عزتمندو، وظیفه دا ده چې د سحر فرض مونځ نه پس یا د غرمې فرض مونځ نه پس به تاسو 2000 مرتبه به بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. دین پس ته به 129 مرتبه به سوره کوثر وایئ اور دین پس به 200 مرتبه یا علیم وایئ. دا چې تاسو وایئ د دین پس ته به خپل حاجت الله پاک مخې ته کېږدئ اور دعا به وغواړئ. انشاءالله تاسو چې د جای نماز نه پاسئ نو الله پاک به ستاسو دا ټول د زړه شرعي حاجتونه مرادونه پوره کړي وي.